بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. الحمد لله الذي من علينا بجزيل النعم، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. سورة النمل آیت نمبر 80. وعید د کافرانو د پاره ذکر شو. د قیامت یو جلک خی چې د قیامت پر ورځ باندې به څه حالي. تیر شي سبق کې عرض شو چې د قیامت ورځ خپل مخې ته راوستل دا به زموږ ستاسو د ګناهونو نه په بچ کېدو کې مدد کوي. هر وخت کې زموږ ستاسو مخې ته د قیامت ورځ پرته وي، د دې اثر به دی چې زموږ ستاسو د ګناه نه بچ کېدو کې به د دې لوی اثر او نیکۍ کې چې کوم مشقت راځي هغه به په خوشحالۍ برداشت کوو. الله اکبر. د قیامت پر ورځ باندې شپېلۍ چې ووهلی شي دا شپېلۍ به دوه پیرې وهلی کېږي. دې نه اولنۍ مراد کېدی شي، دویمه ته هم مراد کېدی شي. یو پیره به شپېلۍ ووهلی شي نو په هغې سره به دنیا روانه شي. الله پاک د دنیا روانولو دپاره د شپېلۍ د اسرافیل علیه السلام انتخاب کړی دی چې د هغه د شپېلۍ سره به د دې دا مثال د الارم دی. اواز به ورو ورو نری نری اواز به شروع شي، بیا به تیزیږي داسې به زیات شي ورو ورو به زیاتېږي، رفته رفته به زیاتېږي، داسې حد ته به ورسي چې دا خلک به ټول کاواک شي، ګډوډ به شي، لیوني به شي، پاگل به شي، اوتر به شي، در په در به شي. اواز به لاله تیزیږي، نور به هم صبر نه کوي تر دې پورې چې د دوی ټولو زړونه به د دې اواز د لاسه وچوي. بیا به دا به ختم شي، دنیا به روانه شي. غور د دغه ورځې دی. دا شپېلۍ څومره ده اورېدلې مې دي، څو ځله لیدل مې نه دي چېرته، سټیشن دي تاسو ته معلوم وي.
څو ځله مې اورېدلي دي چې دا اووه ځمکې او اووه اسمانونه دا ټول د شپېلۍ په دغه سوري کې کوم چې خوله کې ږدي شپېلۍ دوه طرف ته سوري که نه کته د وتو هغه سوري خو غټي که نه خو خوله کې چې ږدي هغه نری په دغه سوري کې چې دا اووه ځمکې او اووه اسمانونه واچوي نو دا به بل طرف ته وځي تاسو وګورئ چې دا په کومه خوله کې پرته دی د هغې به څه حالي هغه خوله د هغې به سر څومره وي پوهېږئ که نه دا چې څه سیندونه سمندرونه دي که نه دا زمونږ د تبلیغانو وروڼو ته دا معلومات ډېر ښه دا چې څه سمندرونه دي په دې دنیا کې سمندر یو دی خو دا نور دریابونه مریابونه ټول ورسره یو ځای کړه ټول دا چې ټول راواخلي او د اسرافیل علیه السلام په سر یې واچوي لاندې به یو څاڅکی لاړ نه شي الله اکبر کبیره الله پاک دغه فرشتې پیدا کړي حملة العرش یو ځای نه بل ځای ته لاړ شي که نه معامله خبرې دي حملة العرش دی عرش چې نیولې کومو فرشتو څلور فرشتې د عرش هرې خپې ته یو فرشته ولاړه ده د هغې د دې غوږ نه واله تر اوږې پورې غوږ دا پوڅکی نه ده دې نه اوږې پورې څو ځای دی زموږ ستاسو یو څپق ځای دی که دوه درې انچي وي یا به څلور انچي که نه د چا کمې د چا ډېرې که نه دغه حملة العرش د غوږ نه واله تر پوڅکۍ پورې 300 کاله مزل دی لوی قدرت دی لوی طاقت دی د الله چې الله به څومره لوی الله اکبر بیا به د الله د عرش څومره لوی چې دی خپو ته ولاړ دی که نه شپېلۍ چې والی شوه یوم ینفخ فی الصور په کومه ورځ باندې چې شپېلۍ پوک والی شي ففزع نو وبه یریږي من هغه څوک فی السماوات چې په اسمانونو کې دي ومن فی الارض او چې څوک په ځمکو کې دي الا من شاء الله مگر څوک چې د الله خوښي هغه به نه نور به ټول ویریږي دلته د یارې نه مراد بېهوشي هم کیدای شي چې ټول به د یارې نه بېهوشه شي بعضې کسان او بعضې نیکان بندګان هغه الله جل جلاله د دغه ورځې نه د یارې نه بېیاري کړي هم دي چې په دغه ورځ باندې به په هغو هېڅ پروا نه وي د قیامت په ورځ باندې به په هغو باندې هېڅ یره نه وي بې خطر به نیکان بندګان دي څه مخصوص کسان داسې نه دي خو چې کوم د الله خوښ شي د دې سبق په دې دویم دریم ورپسې آیت کې راځي ورپسې آیت کې دی آیت نمبر 9 وهم من فزع یومئذ آمنون نیکان خلق کوم چې د الله خوښي هغه کسان به د دغه ورځې د یارې نه په امن وي هغو باندې به هېڅ پروا نه الله دې موږ تاسو په هغې کې شامل کړي لکه کوم کسان حدیث شریف کې راځي چې د دواړو اخترونو شپې په عبادت سره روڼ کړي دواړو اخترونو شپې په عبادت سره ژوندی کړي دغه کسانو باندې به په دې ورځ باندې هېڅ یاره نه وي ستاسو سبحان الله هم د بیه شو که نه که 5 روپۍ پې میلاوېدی هر یو به چغې ویستې سبحان الله سبحان الله ما ویل خو تا اورېدل نه وي اوس ته به دقه د خوب راپاڅېد د خدای عجز که نه چې څه ستړیوالی ټول در سره ووته الله اکبر کبیره
بېهوشه به شي په دغه ورځ باندې. کوم چې د الله په خوښ دی هغه به بچ شي، فرشتې به پاتې شي. چې ټول ختم شي، نورې فرشتې ختم شي، 4 فرشتې پاتې شي. جبريل علیه السلام، میکائیل علیه السلام، اسرافیل علیه السلام او ملک الموت. بیا به الله تپوس کوي ملک الموت نه نور څوک شته؟ الله پاک موږ د 4 تر فرشتي او یو ته نور څوک نشته. دا نور 3 فرشتي دي ختم شي. دونم سا واخله. اسرافیل ختم، میکائیل ختم، جبرائیل ختم، یو ملک الموت ده. الله پاک دې بیا تپوس کوي د خپل شان مناسب چې اوس وایه څوک شته؟ الله پاک خبره ته یو ځای نور د خدای په دې تمام کائنات کې ساه اخیستونکی څیز نشته، داسې چې شی نشته چې ساه واخلي. الله جل جلاله ملک الموت ته وایي ته څوک یې چې تا کې ساه کته بره کېږي؟ ستا هم دا طاقت نشته چې په دې ورځ باندې ته ژوندی پاتې شي. الله پاک به په خپله د هغه نه ساه واخلي. ملک الموت هم ختم. هغه لوی الله پاتې شو. بیا چې کله دوباره شپېلې ووهلی شي نو وکل اتوه داخرین، او ټول به راشي الله پاک ته عاجزه، کمزوري، فقیران، ذلیلان. یو پکې داسې نشته چې زنده باد پلان کې زنده باد که نه لیډر دی هغه مخکې روان دی ټولو مشر دی نور ورپسې روان دی، نشته پکې. ټول د خدای عاجزان چانچې پانچې روان دي. وزیر اعظم صاحب ځانه سرکته کړلی، خپې بله خپې دی، لغړ تغړ، او که مولي صاحب دی که امیر صاحب دی که باچا دی که ګدا دی که وزیر دی که د دنیا مالدار ترین انسان دی، یو کس پکې داسې نشته چې هغه څوک د هغه چېرته څه پروټوکول او کوي هغه به د دین په حساب سره. الله اکبر. د سخوالي نور څه وایي تاسو چې آدم علیه السلام پس د ټول خلک لاړ شي چې دا زموږ نیکه دی، بابا دی، زموږ بابا دی. ویې ورته چې الله پاک ته ووایي چې د حساب کتاب دې شروع کړي. خلک غرق شو په دې قیامت میدان حشر کې، ګرمي ده او حساب کتاب نه کېږي، انتظار دی. الله پاک ته درخواست وکړه چې بابا به ووایي چې نن ورځ زما طاقت نشته. آدم علیه السلام د تمام انسانانو نیکه هغه به زما طاقت نشته. الله پاک ډېر زیات جلال کې دی نن، زما دا طاقت نشته چې زه الله پاک ته ووایم چې درخواست ورته قدر وکړم، دعا ته وغواړم چې الله پاک حساب کتاب شروع کړي. د دې دعا طاقت مې نشته. د پیغمبر په دې ورځ باندې د دعا طاقت نشته. سخواله نور څه ته وایي؟ الله پیغمبر راشي ابراهیم علیه السلام پسې. ابراهیم علیه السلام له الله لوی مقام ورکړی چې الله پاک وایي چې دا زما خلیل دی، دوست دی. دوست سړی چاله دوستۍ لاس ورکړي که نه، او بیا د دواړو جانو بادشاه چاته وایي چې زما دوست دی. ما تاسو ته باندې چې قصه کړې وه که نه وه کړې؟ مولوي صاحب چې مانځه کوي واتخذ الله ابراهیم خلیلا، الله پاک ابراهیم علیه السلام خپل دوست جوړ کړو. شاته باندې چې ولاړ دی لقد قرت عین ام ابراهیم، د ابراهیم د مور سترګې به یخې شي چې زوی ولا الله پاک څه چلو کو خپل دوست. ابراهیم مور به څومره خوشحاله شي، خوشحاله انتها ده که نه. هغه ابراهیم علیه السلام پسې راشي چې دعا وکړه الله پاک ته، سپارښت وکړه، درخواست ورته وکړه چې حساب کتاب شروع کړي. ابراهیم علیه السلام وایي د الله د جلال په مخ کې نن زما دا طاقت نشته چې د الله نه سوال وکړم. لکه سوال کول دي څه حکم او څه چل خو نشته که نه، صرف درخواست کول دی الله پاک ته سوال کول دی. ابراهیم علیه السلام وایي زما طاقت نشته. موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام یو هم دا طاقت نشته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به چې هغه پسې راشي په آخره کې، نبی کریم صلی الله علیه وسلم به په سجده کې پریوزي.
او فرمای نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې په دغه ورځ باندې به الله پاک ماته داسې زه به د الله تعریف په داسې الفاظو باندې وکړم چې هغه الفاظ به الله پاک هغه ټایم ماته په زړه کې اچولي ماته اوس نه دي معلوم خو زه به د الله تعریف کوم او په سجده به پروت یم د قیامت په ورځ لوی درخواست ده په ټولو کې د تمام کائنات سردار چې دی د تمامو انبیاو امام هغه په سجده پروت دی نو درخواست نشي کولی خو صرف د الله تعریف کوي الله جل جلاله به تو فرمایي چې ارفع راسک زما حبیب سر دی اوچت کا سر دی اوچت کا څه وایي سل تعطى غواړه څه شی غواړې چې څه دله درکړم واشفع تشفع سفارش کوه چې د چا سفارش دی وکړو هغه سفارش مې قبول کړی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یا ربي امتی امتی یا ربي امتی امتی الله زما د امت خیال وساتي زما د امت خیال وساتي په دغه سخت ورځ باندې د دومره لوی پریشانۍ وسته نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه مونږ يرنه نو وکل اتوه داخرین ټول برازي څنګه ذلیل به سرونه به کته کړي اول کې چې قیامت د دنیا رواني کې نو وتر الجبال تبوینی غرونه تحسبها جامده ستابه دا خیالي چې دا غر په ځای ولاړ دی لکه دا د ګامتل دا غر یا پورې دی سوربانه د غونډې دا غر دا ولاړ دی د قسم متخکري چې دا ولاړ دی حالانکه هغه به د وریځ په شان الوزي دا غرونه په ځمکه نه دا به د لړو په شان الوزي وهي تمر مر السحاب او دا بزي په شان د تلو د وریځ صنع الله الذي جوړول د الله پاک کاریګری د الله پاک الذي اتقن كل شيء هغه ذات چې مضبوط کړی دی هر یو شی انه خبير بما تفعلون یقینا الله پاک خبردار دی باغ څه چې تاسو کوئ یوړي کې کس داغه نظم شنه عام زموږ مثال حیثیت د الله د فرشتو په مقابله کې خود میګونم کم دی کنه زموږ څه حیثیت دی الله پاک من جاء چراوړه بالحسنه نیکی په دغرض فله خير منها دلب ثواب داغه زیات ورکول کیږي داغه نه کې چې څومره ثواب دی داغه نه ډبل دل ورکول کیږي کم سے کم نیکی چې د یو په سودا پلست کله یو په 50 کله یو په 50 کله یو په سل لسونه کم خوړو شته نه من جاء بالحسنه فله 10 امثالها کله په وسوا مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة کله یو په وسوا کله یو په ولاکا کله پورته خيږي پورته روان دي الله مهرباني ده یو نیکی اوس په څه په دغه مر حسابي یو خو به نیکی زیات ثواب ملوي وهم من فزع يومئذ آمنون او دوی به دغه ورځې د یارې نه په امن وي نیکی به ته ثوابونه ډېر ملويږي لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو کې هر یو کس لس پیره سبحان الله لس پیره الحمدلله لس پیره الله اکبر دا هر منځ پسې ویلې شي کنه شي ویلې ماسختن چې د کېږي سلسل پیره وای سل پیره سبحان الله سل پیره الحمدلله سل پیره الله اکبر وایي چې دا هر مانځه پسې چې لس پیری شو ټول څو شو 50 شو او ماسختن کې 100 150 شو په دې 150 چې دا ټول شو او د یوې په بدله کې الله پاک څو ورکړي ها حساب خطا دی
تاسو ماشاءالله یې صاحب کې ماهر یې که نه حل دی له منې یو شو که نه یو 150 شو او چې بیا په څو کې 3 کې ولا ضرب ورکړې نو 450 شو او 450 دا یو شو او چې دې له په 10 کې ضرب ورکړې ځکه د یو په بدله کې څو نه کېږي لس نو څو شوې 4500 پوهېږئ تاسو الله اکبر 4500 نیکۍ شوې کم سے کم لس او چې اخلاص سره ویلې نه هغې زیات بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې که چېرته تاسو په دې باندې عمل کوئ نو تاسو د ورځې دومره ګناهونه نه شئ کولی لکه څومره چې ستاسو دا نیکۍ شو یو سړی په ورځې دومره په زرګونو ګناهونه کولی شي او نیکۍ به څه شي زیاتې وي الله ومن جاء بالسیئة چا چې راوړ ګناه فکبت وجوههم فی النار پس پړ مخې به وغورځولی شي په اور کې سرکونې به ورته رتاویږي لکه جهنمي چې جهنم ته غورځوي که نه نو سرکونې به غورځوي خپې به یې برې بره او تړلی به کله ناکله به د سر د ویښتو نه د خپو نه نیولی چې ټاټۍ به یې که نه 2-3 پېرې به ونیو ټاټۍ کې بیا به غورځي کته ځي او اکثر به سرکونې پړ مخې حال تو بیا به هغو ته وویلی شي حال تجزون تاسو له بدله نه ده درکړی شي الا ما کنتم تعملون مګر د هغه څه چې تاسو کول چې دنیا کې څه کړي د هغې بدله تاسو ته میلاو شوه انما امرت یقینا ما ته حکم شوی دی ان اعبد رب هذه البلة الذي چې زه عبادت وکړم رب د دې کلي هغه کلي نه مراد مکه ده حرمها چې الله ولا عزت ورکړی دی وله كل شيء او هر شی د الله دی وامرت ما ته حکم شوی دی ان اكون من المسلمين چې زه دې شم د مسلمانانو نه یو حکم دوه حکمونه شو درېم وان اتلو القرآن او دا چې زه دې قرآن لولم د قرآن د لوستو حکم ماته شوی دی فمن اهتدى پس چا چې هدایت واغسته فانما يهتدي لنفسه پس هدایت به د ځان د فایدې دپاره زه به قرآن بیانوم څوک ته هدایت اخلي هغه د چا فایده ده خپله فایده ده ومن ضل څوک چې ګمراه شو فقل انما انا من المنذرین پس ته ورته ووایه چې یقینا زه د یرونکو نه یم زما په اختیار کې هدایت نشته ما خو دغه کار دی چې قرآن بیانوم اوس هدایت د خلکو خپل کار دی وقل الحمد لله ټول تعریفونه الله لره دي سیریکم آیاته زرد چې وبښي تاسو ته خپل قدرتونه فتعرفونه پس تاسو به وپېژنئ وما ربک بغافل عما تعملون نه دی ستا رب خبره د هغه څه نه چې تاسو یې کوئ ويوم ينفخ في الصور فكمر چې پوک وهلی شي په شپېلۍ کې پس وبهیږي هغه څوک چې په اسمانونو کې دي او په ځمکه کې الا من شاء الله مگر څوک چې د الله خوښي هغه به نه یېرېږي وكل اتوه داخرین ټول به راځي الله ته ذلیله وترى الجبال تبوین غرونه تحسبها جامدة ستا په خیال باغ ولاړي وهي تمر مر السحاب حالانکه هغه به ځي په شان د وریځې صنع الله الذي کاریګري د هغه ذات اتقن كل شيء چې هر شی مضبوط کړی دی الله پاک خبردار دی په هغه څه چې تاسو یې کوئ چا چې راوړه نیکي پس هغه له به بدله ورکړی شي د هغې نه غوره وهم من فزع یومئذ آمنون د دغه ورځې د یرې نه به په امن
او چا چې راوړ ګناه پس پړ مخې به وغورځولی شي په اور کې وبویلی شي ورته بدله نه درکولی کېږي تاسو ته مګر د هغه څه چې تاسو کول یقینا ما ته حکم شوی دی چې بندګي وکړم رب د دې کلي هغه چې عزت یې ورکړی دی دې له وله کل شیء د دې الله هر شی دی ما ته حکم شوی دی چې شم زه د مسلمانانو نه او ما ته حکم شوی دی چې زه لولم قرآن پس چا چې هدایت واغسته پس د ځان دپاره دی ومن ضل څوک چې ګمراه شو فقل پس ته ورته ووایه زه نه یم مګر یرونکی وقل الحمد لله تو ټول تعریفونه هغه ذات لره دي الله لره دي سيريكم آیاته زرد چوبخي تاسو ته خپل نخې پس تاسو به یې وپېژنئ نه دی رب